ژوند کې به ډېره تبدیلي راشي د هر سړي دا مطلب چې زه په ټوله دنیا کې عبادت گزار په ټوله دنیا کې زمانه غټ عبادت گزار نه وي دا د هر سړي خواهش دا د دې فضلاو دی دا د دې علماو دی دا د دې طلباو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي اتق المحارم په ټوله دنیا کې لوی عبادت گزار جوړېدل غواړي اتق المحارم ځان به د محارمو نه بچ کړي کم کارونه چې شریعت حرام کړي دي هغې له به نږدې نه بس دا لویه بزرګي او لویه تقوا ده اتق المحارم وتكن اعبد الناس چې ته ځان د محارمو نه بچ کړي لویه خبره د عالم او د طالب دپاره دا حرام دا ناجایز دي دا مکروه دي اتق المحارم بس محارمو له نږدې مه ورځه ځان بچ کوه د محارم تكن اعبد الناس په ټوله دنیا کې بس تا مره عبادت گزار نه مونږ عبادت ډېر کوو خو د حرام او د حلالو تمیز نه کوو عبادت کوو خو دې ته نه ګورو چې دا حرام دی دې نه ځان بچ دویمه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی چې څه الله درکړي دي د الله په تقسیم صبر چې الله څه درکړي دي په دې صبر کوه تکن اغنى الناس ټول دنیا کې مستان غني او مالدار څوک نه مالداري دا نه چې تا سره مال دي الغنا غنى النفس دړه مالداري ده چې څه الله درکړي دي په دې باندې صبر کوه تکن اغنى الناس تب په ټول دنیا کې غني او مالدار بس دا د مالدارۍ نسخه شوه څه الله درکړي په دې صبر ټول دنیا کې به ته مالدار ځان د محارمو نه بچ کوه نو ته به اعبد الناس په ټوله دنیا کې به لوی عبادت گزار الله حبیبه کامل مومن جوړېږم چې زه کامل مومن شولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي کامل مومن نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي د گاونډي سره ښه سلوک کوه ته به کامل مومن وی کامل مسلمان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې کامل مسلمان جوړېدل غواړي چې څه د ځان دپاره خوښۍ دا د بل دپاره زه ځان دپاره ډېر څه غواړم خو دلی نه غواړم په ځان مې سود دی خو په ده مې سود نه دی په ځان مې دا ځای مې ځان له خوښ دی خو دلی مې نه دی خپل تقریر میں خوخت خود د تقریر میں نه دی کامل مسلمان نشي جوړېدی چې ځان لپاره سخوخی هغه بل لپاره وخت کامل مسلمان بشي او ډېر خان دمو دا زړه مړ ډېر خان دمو دا زړه مړ نن چې د سړي عباداتو ته ډډې نه لګي نو دا خان دي نو دا زړه مړ د دې پنځو خبرو وصیت ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم محارم و نظام بچ کوا لوی عبادت گزار اللہ پر تقسیم صبر کوا ټول دنیا کے بمالدار گاونډي سره ښه سلوک کوا کامل مومن بش ځان لپاره سخوخی غبل لپاره خوخوا کامل مسلمان بش او ډیر خان دمو دا زړه مړ کوي بیا به عباداتو ته ډډې نه لګي عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د شاگرد عثمان نهجی رحمت الله علیه هغه دغه سبق وی گی د قرآن تعلیم کو خلق ته درس و تدریس ورکو زم دی علماء توام چې د نن نستاسو د درس و تدریس معامله شروع نن تاسو استادان تاسو به نن پخوا د دین د اشاعت فکر کوئ هغه به خلق ته قرآن خو 36 سال د قرآن تدریس شپږ دېرش کال کس چې نه تپوس کوي وی حضرت په دې مقام چا کینولي ولې د دې نه نه خوځئ چې صرف د قرآن تدریس خلقو ته کوئ هغه ورته وایي اقعدني ذلک علی هذا المقعد وی زه کینولی مې یو حدیث په دې مقعد
ما ته یو حدیث یادېږي چې ما زده کړی دی هغه یو حدیث زه شپږ دېرش کاله په دې مقام کېنولی تپوس کې هغه حدیث څه دی وی قال النبي صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې غوره هغه کس دی چې هغه قرآن زده کړي او بل ته وښيي وی دې حدیث ته ګورم شپږ دېرش کاله یې په ځای کېنولم شپږ دېرش کاله مې د قرآن او د حدیث